أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا آیات محمد خان شیرپو دا 48 برسی ده دا هر کال موږ ډېر په جوش او ولولې او دغه سره دا کوو مناوو او آیات محمد خان شیرپو یو ډېر د ښه اخلاقو سړی و. زه خو هغه سره په خپله میلاو شوی یم، ستړي مه شي، مې ورسره کړي زموږ ځای ته راغلي امید میاډیری ته، او هغه وخت کې زموږ د پول مسله وه، او چې زه هم د دې دپاره دلته رالم چې دا ستاسو دا پول دلته ستاسو نشته او دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. وایي یو داسې سړی و چې غریبانو سره په ځمکه ناست و او د غریب سړي اواز یې اوچته و. هر وخت که یو سړی دفتر ته ورغلی و نو چې واپس راوتې دا تپوس یې ترې کړی یاره کاکا ته څنګه رالې؟ یو سړی زموږ د کلي تللی و ابراهیم خان کاکا، نو هغه وایي چې ما ته تپوس وکړه چې کاکا ته څنګه رالې؟ ما ورته چې زه خو په بس کې رالم او کرۍ مې راته ما ته کرۍ هم راکړه او زه په خپل موټر کې هغه وخت کې د ګورنر و او زه اډې ته ورسولم، مې ډرایور ته چې په اډه کې کوز کې نو یو داسې اخلاقو سړی و چې بس هغه باندې د هر څه ختمه وه، د سړیتوب د انسانیت او د هغه قوم دپاره چې هغه څه کړي دي هغه چا نه پټ نه دي. دلته که وګورئ که دا پلونه هغه وخت کې جوړ کړي نو دا آیات محمد خان شیرپو جوړ کړي. که دا ګیس چارسۍ ته راغلي لومبې دا مغر وروستی و. داسې د قاضي خیلو زموږ یو پول و چې اکثر پکې ګاډي پرېوتل، ورسره خوا کې دا بل پول جوړ کړو. دا د هغه ډېر کارونه داسې وو، نوکری خو به داسې وي چې ډېر غریبو خلکو له په سوی ګیس کې به دا کې نوکری. د هغې نه پس د هغه د مرګ نه پس آفتاب احمد خان شیرپو صاحب راغی او د هغه ولوله او د هغه منظور کړی. که خیر په 13 تاریخ انشاءالله د آیات محمد خان شیرپو برسي ده، دې له به ښه په دغه طریقې سره راځو انشاءالله په ګڼ طریقه. دا برسي به موږ مناوو او چې خلکو ته وښایو چې انشاءالله دا ټول خلک چې څومره دي دا آفتاب خان او سکندر خان سره دي او انشاءالله بیا به هم یو دا پارټي به زموږ خدای پاک کامیاب او درځي انشاءالله.